او په دغه کې بیا چې کله حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک کومه مشوره ورکړې ده، یقین وکړئ د انسان سوچ او فکر حیران شي. د حضور زړه مبارک خوشحاله شو په دې خبرو باندې. حضرت عبدالله ابن مسعود چې دی دا ډېر مشهور فقیه او محدث صحابي دی او ډېر صحابو به د ده نه د علم تنده ماتوله او ډېر لوی علمي خدمات دي. خو ده مبارک به فرمایل وی زما دا ټول علمي خدمات، زما دا ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین خدمات، زما دا احادیث خدمات، زما د قرآن دا خدمات دا د قربان شي په هغه یوه جمله باندې د حضرت مقداد بن اسود چې کومه جمله حضور ته ویلې وه، نو زما د ټول عمر د علمي خدمات دی ولا زه بدل کې ورکومه، خو ورته وایم چې هغه جمله راله راکړه چې کومه جمله دی د مدینې منورې جانان مبارک ته د بدر په وخت کې ویلې وه. کومه جمله چې یا رسول الله ته زمونږ نه تاسو مبارک تپوس کوئ نو مونږ خو حاضر یو، مونږ خو جنګېدو دپاره ولاړ یو. وی بیا قربان د دې جملې نه شم چې د دې جملې په اورېدو باندې اشرق وجه النبي صلی الله علیه وآله وسلم، د حضور مخ مبارک باسم لکه د نور چې څنګه عقیدونکي دی داسې روښانه به. خو چې کله به جانان مبارک خوشحاله شو نو صحابه فرمایي چې بیا د خوشحالۍ په وخت کې به زما د کریم آقا مخ مبارک داسې ښکارېده کان الشمس تجري فی وجهي، ته به وایې نن دا نور لاندې راکوز شوی دی او زما د جانان په اننګو مبارکو کې ځلیږي. ځکه به عاشق صادق فرمایل مخدیار شمس و قمر سره یو نه دي، ستا زلفان مشک و عنبر سره یو نه دي، چرته نرګس شیلا غزاله چرته حیف دي دغه ستا بسر سره یو نه دي، چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو نه دي، چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي، ستا مجګان تیر او نشتر سره یو نه دي، چې دواړه کونه نه رسي بهاته، ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي، د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو نه دي، آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو نه دي، او مخ د هر بلبل او هر گل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو نه دي. حضرت عبدالله بن مسعود به فرمایل چې کاش د دې جملې قائل زوی، د دې جملې ویونکې زوی، دا اعزاز الله ما له راکړی وی، ما حضور ته داسې ویلی وی. دا عزتمندو دومره عظیمه جمله وه د حضور زړه مبارک خوشحالول. حضرت سعد ابن معاذ چې زما جانان مبارک تپوس وکړه بدر ته تله غواړي که تله نه غواړي، چام دا ونوی چې قربان تورې را سره نشته، جنگ خو په تورو باندې کېږي، چام دا ونوی قربان سورلی نشته، د روژې میاشت ده سفر به څنګه کوو، چام دا ونوی چې یا رسول الله تعداد کم دی، په 350 کسانو باندې به د زرو مقابله څنګه کوو. بلکې حضرت سعد ابن معاذ فرمایل سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول الله ستاسو مبارکو چې څه خوښه وي، چا سره وایې دوستیو کې مونږ به دوستی کوو، چا سره وایې دشمنیو کې مونږ به دشمنی کوو، چا سره یا رسول الله تاسو مبارکو زمونږ مال خپل نه دی ټول ستاسو دی، چې څه رانه غواړئ نو تاسو رانه واخلئ، چې څه راته پرېږدی نو پرېږدی. یا رسول الله چې کوم مال تاسو زمونږ نه واخلئ هغه مال به ډېر بهتر وي د هغې نه چې کوم مونږ سره پاتې شي. او یا رسول الله دا خو بدر مخامخ دی، دا ځای دی، تاسو چې حکم وکئ نو مونږ به ستاسو په حکم باندې د برکالغمات پورې ملاړ شو، او ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندر باندې ور واچو. چې د دې خبرې اورېدلو چې د محبوب علیه السلام په مخ مبارک باندې د خوشحالۍ اثرات راغلل. اوس عزتمندو چا چې حضور خوشحاله کو، حضرت امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه به چې کله د حضرت سعد ابن معاذ دا حدیث مبارک بیاناو، وی به چې کله د ده مبارک رب ولګېده په غزوه خندق کې او هغه دا مبارک هغه لاس نه وینې روانې شوې، نو حضور علیه السلام مبارک د ده دپاره خیمه د خپل د مسجد نبوي سره متصل ولګوله، او چې کله متصل ولګوله چې حضور به جماعت ته راته او کله به یې مونځ کو، نو راتلو کې به هم د حضرت سعد پوښتنه کوله او په تلو کې به هم د حضرت سعد خیمې له لاړو د هغه پوښتنه به یې وکړه. دا باباجي مبارک چې فرمایي که نه چې زهر وخوره چې دارو د رغېدو خوري، ستا له شوکه چې محمد امین بیمار شو. دا بیماری خو داسې وه چې حضرت سعد وی چې مزه خو یې اوس وکړه،
خوند خویس ہوکو چھ سہرم دا جمع دا جانان مبارک صحبت ملاویگی معیت ملاویگی ماسپخینم ملاویگی مازگرم ملاویگی ماخامم ملاویگی ماسختنم ملاویگی دا دے زخم نفاڑو رغوال پکار نہ عزت مند حضور خوشحال کڑے ہو نو چھ کلا قدردانو دا مبارک کلا وفات شو دا حدیث خوڑی رکت دے مور چون کے زوانو دیدش کالا عمر ہو زوانو بالکل ینگو نو چھ کلا وفات شو نو پا مور بی بی باندے دیر لوے غمو دیر غٹ غمو پہ ظاہر خبر دا زوان بچے تے جدا شو نو مورے راغلو دیر پریشان ہوا پہ جڑاو فریاد کیوا زما جانان مبارک ورطا فرمائی مورے والے جاڑے تو پا آگا بچی باندے جاڑے چھ دا کم بچی دے استقبال دا پارا و دا آگا دا جنازے دو چھ تولو دا پارا فرختے راغلے وے دا اسمان نا فرختے راغلے وے دا آگا دا جنازے دو چھ تولو دا پارا دا آگا دا دیدن دا پارا دا اللہ دم را فرختے چرتا ندی راغلے چھ کم فرختے دا حضرت سات پا مرگ باندے از مکی طرح کودی شوی اب یا ورطا فرمائی چھ تولے جاڑے تا رسا پورے اللہ دا چا سر دا سے ندے ملو شوی لکا سنگا چھ استاد زوی سر ملو شوی دے عزت مند و امیر المجاہدین با فرمائل ولی من ملاوے دو اللہ با ورسر پا خوشحالے ولی نہ ملاوے دو چھ حضرت سات کل زما جانان مبارک خوشحالکو زما محبوبے دا بدر پا میدان باندے خوشحالکو دا حضور چھ مبارک پا مخ باندے چھ چا مسکارا وستیوا خوشحالی را وستیوا نو چھ کل رب دا آغی حضرت سات سر ملاوے دا نو اللہ مر سر پا خوشحالے باندے ملوشی